وایي امینه بیبي چې بچی پیدا شو نو علما کرام فرمایي نبی علیه السلام چې د مور د بطن نه پیدا کېده نو تیاره وه سخته تیاره وه اوس پیغمبر پیدا کیږي زه وایم پیغمبر نه پیدا کیږي د دواړو جهانو سردار پیدا کیږي د ما محترم و چې څنګه پیغمبر امینه بیبي فرمایي چې بچی پیدا کیږي ښځې ته درد ولادتي او د ولادت نه چغې وي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې زما د ګیډې مبارکې نه پیدا کېده ما ته پکې لذت میلاوېده ټول څوک سره سبحان الله ما وی چې بس پیدا کیږي مزه را کړې وه داسې ما وی څوک پیدا کیږي تکه توره تیاره وه چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک چهره مبارکه وړه چهره د مور د ګیډې نه پیدا شوه او دنیا ته څنګه راړه هغه کومه کمره چې تیاره پکې وه دومره روښانه او دومره رڼا شوه پکې چې موږ سترګې پټې کړې رڼا ته هم نشو کتلی ټول څوک سره سبحان الله دا د نبی اسلام د ولادت پورې خبره او د ولادت نه مخکې ما تاسو ته لږ لږ سیرت ویلو ما وی د نبی اسلام مبارک د سیرت خبره به کوو آینده دغه کې به انشاءالله درس نه پس دوه درې خبرې کوو او د نبی اسلام د ذات موافق به خبرې کوو سیرت خو ما تاسو ته د بچپن د نبی اسلام ویلی دی تر بچپنه پورې مې ته ویلی بیا د نبی اسلام آینده درس کې د نبی اسلام مبارک د ویښتو نه به شروع کیږو چې د نبی اسلام ویښته څنګه ویښته به څنګه قطع کول څومره ویښتې پرېښي ږیره مبارکه څومره وه بریتان مبارک څنګه و روزې مبارکې څنګه وې باڼه مبارک څنګه و د نامې نه لاندې ویښته د نبی اسلام مبارک به څنګه اغوستل ترخونو ویښتو سره به سکون فقط په ویښتو باندې به بحث کیږي انشاءالله آینده درس کې انشاءالله خوښ هم ده په دې باندې اکتفا ده سیرت باندې به خبرېږو انشاءالله که نه او ما وایي کوم مجلس کې چې د پیغمبر سیرت ذکر کیږي نو الله وایي زه فرښتو ته ووایم په تماشه شی ورته دې مجلس ته الله ورته پخپله ګوري ما وایي دا داسې مجلس دی چې د پیغمبر سیرت ذکر کیږي الله ورته په تماشه دی خوښ هم نه داسې مجلس هم نه دی خوښ او کوم کسان چې منځله راشي او تښتي زه دا ډېر بدبخته قوم دی خفه کېږم په دې خبره باندې عشق نشته که نه جي بس صرف براینا مسلمانان الله دې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي زه دې ملګرو ته یو جمله ویم تاسو ته اخره کې یو جمله ویم د دین دویم نوم عشق دی د پیغمبر سره تاسو به یې څنګه د دین دویم نوم عشق دی د پیغمبر سره زه مثال ورکوم زه یم ته په یو انسان باندې په دنیا کې مین شوې او تا هغه معشوقه و لیلا وګرځوله د هغې د رضا دپاره ته هر ناجایز او جایز کار کوې که نه کوې ته وایې چې دې رانه خفه نه شي نو که ته په پیغمبر باندې عاشق شوې او زړه دې پې بیله او دیدار ته دې اشتقا وه چې الله د پیغمبر د دیدار دپاره او د پیغمبر د رضا دپاره زه هر څه ته تیار یم په دین باندې به درته رسایي او په دین باندې به درته تګ اساني ځکه د دین دویم نوم عشق دی زما الله دې موږ ټولو کې د نبي اسلام عشق پیدا کړي وایه امین واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله دا موږ چې څه وویې دې ملګرو واورېده الله ستا د محبوب او ستا د الله ستا د معشوقې ذکر کیږي تا خپله ویلي دي چې دا نبی اسلام مبارک زما معشوقه ده الله دا زما محبوب دی الله ستا د محبوب ذکر چې په کوم مجلس کې کیږي مبارک مجلس دی د دې مجلس په برکت باندې او د دې وینا په برکت باندې د دا ټولو نوجوانانو خصوصا کوم چې په دا درس کې ناست دي زموږ زندگی د نبی اسلام مبارک په طورو طریقو باندې خدای وچلې الله د دې حاضر مجمع په زړه کې خدای د نبی اسلام مبارک عشق پیدا کړي الله د نبی اسلام مبارک عشق پیدا کړي الله د حاضر مجمع ته چې ستا د محبوب په عشق کې الله دې درس ته ناست الله دې ټولو ملګرو ته چې درس ته ناست خدای د خپل محبوب دیدار ورته په خوب کې وکړه الله د خپل محبوب دیدار ورته په خوب کې وکړه د دې چهرې مبارکې په برکت باندې الله د دې څه قسم مشکلات دي الله په خپل دست قدرت باندې ختم کا زړونو کې څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کا د نبی اسلام مبارک په وجه باندې الله چې ته انبیاو تم بخنه کړې ده داسې محبوبه چهره ده الله د هغې په برکت باندې د حاضر مجمع تم خدای بخنه وکړه الله دا وینا زموږ دپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او سبب خدای وګرځوه د دې وینا په برکت باندې او ستا د محبوب د ذکر په برکت باندې چې تا قرآن کې الله فرمایلی دي چې ورفعنا لك ذکرک محبوبه ما ستا ذکر تر عرشه پورې رسولی دی الله چې څوک د ستا د محبوب ذکر هم کوي داسې ورسې لکه څنګه چې د خپل محبوب ذکر عرش ته رسولي الله حاضر مجمع عرشه پورې ورسې درجات یې دومره بلند کې الله زموږ په ګناهونو باندې د عفو قلم خدای راخ کې د دې حاضر مجمع د نبی اسلام مبارک په برکت باندې خدای د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتي او په وخت ځن کې دنم دا کنیو په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله یا حبیب سلام علیکہ سلام